او بل خبر صاحبانو دا د تکبیرات والا خبره ده، دام ډیره ضروری خبره ده. تکبیر دا د زمونږ استادو د پاکستان د اعلان مطابق یوم عرفه چې کوم دا 9 ذی الحجه هغه د جمعې ورځ ده. ان شاء الله تعالی تکبیرات چې کوم واجب دي، یو پیرویلیا واجب دي او 3 پیرویلیا مستحب دي. دا په هغه چا باندې شتا چې سړی په هغه باندې مشتا، چې خځې په هغه باندې مشتا، خو بلک په ټیټ आवाज باندې په کور کې ریوي. او که سړی په جمع باندې مونږ کا، که ځان له مونږ کا، که مقیم وي، که مسافر وي، په دغه ټولو باندې چې څومره دي یو کرته دغه تکبیر ویل چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد ویل شي الله اکبر ولله الحمد دواړه صحیح دي. کچاوی چې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد، او کچا داسي دام ټیک دی، او کچا داسي وي چې والله اکبر الله اکبر ولله الحمد داسیم صحیح دی. دا یو ځل تکبیر دی په سړی، په خزا، په ځان له منځ ادا کوونکی، په جمع باندې منځ ادا کوونکی، په مقیم، په مسافر باندې 9 ذی الحجې نه وخلا درویش منځونه دي. ها اختر د څلورمې ورځې د مازیګر منځ پورې یو شو 9 ذی الحجه د عرفه اختر نه یو ورځ وړاندې 15 منځونه، د اختر د ورځې 15 منځونه، دا لس د اختر د سباله چې کوم ورځ، د اختر دویمه ورځ 15 منځونه 15، د اختر دریمه ورځ 15 منځونه 20، او د اختر چې کوم څلورمه ورځ راځي د اغه د مازیګر پورې درویش منځونو نه بعد با دا به ان شاء الله موږ تاسو ته بیا دي، دا به ان شاء الله تعالی موږ وایو. یو ځل دا تکبیر ویل دا واجب دي، او 3 ځله ویل مستحب دي په هر سړی او په خزا او په مقیم او په مسافر او په جمع باندې منځ کوونکی او منفردن ځان لمنځ کوونکی باندې چې دا تکبیرات در نهیر نشي. د دې حکم دی واجب، دا صحابه حضور مبارک ویلی دي د 9 ذی الحجې نه وخلا تر 14 ذی الحجې د مازیګر منځ پورې درویش منځونه بعد، او کچا نه پاتې شو او رستو ورته ریاض شو په کار د شروستو ځان سره یو ځل وایي چې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به ان شاء الله تعالی را رواني جمعې نه شروع کیږي چې دارته ان شاء الله تعالی یادي. بیا کده اختر مونږ په دغه ورځو کې اختر مونږ یې غینه پس بیم وایو، د جمعې مونږ د ماسپیخین په ځای د غینه پس بیم ان شاء الله تعالی بیا وایو. دا واجب دي، د دې څوکړې د دې اهتمام وکړئ.